بسم الله الرحمن الرحیم. ګران کتونکو، زم ستاسو کوربا ډاکټر ذاکر د پروګرام اولس غږ سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. هیله من یم چې روغ جوړ او خوشاله وئ. سلامونه مې واخلئ. عزتمندو، نن چې زموږ کم میلمه دی تلاوت خان صاحب، نه صرف دا چې یو سیاسي شخصیت دی بلکې د هغه خپل یو په دې علاقه کې په دې وطن کې د هغه خپل یو رول دی چې په علاقه کې څومره جرګې کېږي، دلته په هغه جرګو کې په روغو جوړو کې د دوی خپل یو کردار دی. دوی دا د عدالت خان شهید رور دی. دوی په خپل علاقه کې 2 پیرې ناظم پاتې شوی دی. د دوی په خپل علاقو کې د خلکو سره چې کوم رسم رواج په هغه حواله باندې د پښتو په حواله باندې دوی خپل یو رول لري او دوی د علاقې د ترقۍ او د خوشحالۍ لپاره په هر وخت کې د ظالم او جابر سره خپه نه جنګېدلي دي او د خپل علاقې د حق لپاره اواز پورته کړی دی. ناظم صاحب، په پروګرام کې د تهرکلې وایو او د وخت راکولو ډېره زیاته مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحب، ستاسو او ستاسو د ټول ټیم ډېره مننه چې تاسو په پروګرام اولس غږ کې ماته د خپل خیالاتو کولو د اظهار لپاره مقرره کړه. مهرباني. ناظم صاحب، د ټول ناول ته دا وایي چې یاره تاسو په خپل په دې سیستم کې پاتې شوی بلکې 2 پیرې پکې پاتې شوی او هر پیره چې مکلم هم الیکشن ته میدان ته کو شوی نو ګټه یو کړی ده. سګنې بلدیاتي الیکشن په دې وخت کې چې روان دي، په خکته ضلعو کې روان دي، حکومت وایي چې یاره په د 16 جنوري نه بدلته اعلان کیږي. تاسو دا غنئ چې حکومت په داسې وکړي شي کنه؟ ډاکټر صاحب، دې خبره ده چې د اوسه پورې خو چې کوم حالات روانو نو زموږ خدا خیال وجیرا داسې بس هغه ټایم پاس کې او زموږ بنځ باندې انتخابات نه لګه تختی چونکه دو های کورټ ته یو د غور کړو چې را مونږه او دو چې کوم های کورټ وته وی چې را تاسو د بلدیاتي انتخابات چې دي دا په جماعتي بنیادونو کوي چې نه بدی نه کوي. خو دو دا غینه چې کوم دینو دو تختیدل یو قسم لا خو بیا چې کله دو سپریم کورټ ته لاړ نو هغه فیصله نو زما یقین واغ چې ان شاء الله الیکشن دا کیږي. خاصي زو په یو زما زین دا یو خبره نه رالی چې چونکه پکار خدا وا چې دو کم پخکته د ملکن پخکته علاقو کې کم 17 دي 18 دي ازلا چې کم دي نو پاغي کې دو وکو نو الته کې میداني علاقې دی دومره یخنیه او د بارانونو د واورې د دونه دغه نه نو پاغي کې مخ کو چې زمونږ د طرفونه دي ملکن ډیویژن دی پدې کې چې کم دي نو غریزه علاقې دي ووري پکې کیږي بالکل پار لیا سره سخت علاقې دي نو پدې کې ورسته ټیمر کو دا پدې د غزو نه پولا چې پدې کې د دوسا یعنی سوچته د دوسا فلسفه ده بهرال نو پدې خو نه پوهیږم پکار خدا و چې مخ کې دا کړه او ورسته هغه کړه بهرال خو دوغه په دی وجه باندې انتخابات کوشش کو چې ونه شي. خو زما په خیال په دو باندې د عدالت طرف زور دی او زور کې زما په خیال انتخابات کوي. څه اندازه لري پاکستان مسلم لیگ په تحصیلي بریکوټ کې به څه پوزیشن دی را الیکشن چې دی نو تاسو په نظر کې به د ګټي په حواله باندې تاسو څه امیدونه لرئ چې ګټه به وکړي کنه؟ ډاکټر صاحب، د خبره ده چې په برکوټ تحصیل کې کتا سو سوچو کینو زموږ مسلم لیگ چې دینو دا په ډیرو مضبوط کسانو باندې مشتمل دی. بالکل په ټول پاکستان کې خو خصوصا په سوات کې په دې ډیر مضبوط کسان دي او زموږ د برکوټ تحصیل کوم تاسو د علاقې اوسیدونکو نو سوچو کوي په دې کې مضبوط کسان دي او هغه کسان دي پکې چې هغه تحصیل تانا او خیر او زکات د خلکو په غم درد کې شریکيږي، د خلکو لپاره ډانګ لوړ وهي، خلکو لپاره تحصیل تانه کوي او هر نمونه خدمت کوي. نو داسې کسان چې په مسلم لیگ کې ډیر دي نو زه دا غنم چې مسلم لیگ په برکوټ تحصیل کې یو مضبوطه پارټي ده او که په صحیح مانو باندې دو د دینه کاروالي چې یرا اتفاق راولي په خپلو کې
او د یو بل خپین وي او د یو بل باندې په دې باندې چې کم پارټي چاله ټیکټ ورکړو چاله ټیکټ ورکړه او په صحیح مانو باندې هغه عمل وکړ شو استاد ته چې په یو سر باندې بغیر سره اتحاد په برکوټ تحصیل کې نه بلکې په ټول سواد کې او خصوصا په برکوټ تحصیل کې زه نه منم چې د پاکستان مسلم لیگ نه څوک وګټي خو یو خبره ما چې کوم وکړه مخکې چې اتفاق او د یو بل خپین دیوال پکار او په صحیح مانو باندې چې کوم دی یو بل تعصب نه کول او چې پارټي په چاله ټیکټ ورکړو او دا هغه سره په ایمانداري ور دیدل نو زه نه منم چې بل پارټي وګټي دي بالکل ناظم صاحب یو راته دا وایي چې یاره موجوده وخت کې چې د غریب سړي ژوند تیرول ډېر ګران شوی دي ډېره لویه مهنګایي ده نو په دې حواله باندې د مسلم لیگ چې دی نو په دې باندې څه سټینډ دی ډاکټر صاحب دې خبره ده چې د مسلم لیگ سټینډ نه زما په نسبت باندې د هر چا سټینډ دی په دې خبره باندې چې کومه ګرانی روانه ده نو دا خو زما په خیال چې د هر چا کاغه غریب خو غریب دی حکم چې مالدار خلک دی یو هاي لیول مالدار خلک دی خدا متوسط طبقه لکه موږ د خلک ولا موږ هغه متوسط طبقه یو بالکل صرف هغه څوک را باندې اړیو نه کوي او دونه وسام نه کیږي او خیرات خو جوړ نشو غوښته نو موږ لپاره ډیر مشکلات دي زموږ د متوسط طبقه لپاره بالکل میډل کلاس د غریب میډل کلاس چې وته کنه متوسط طبقه شو او غریب سره چې دا 200 روپۍ دیاړي دا بالکل ته ماته دا وایا چې هغه په د ډاکټر کارو کې د ټول نه بیماری کاغه په ځان له وړو راوړي کاپی چیر راوړي کاپی چینی راوړي کاپی جامع والی کاپی پیزار والی کم کار پوکي بالکل ډیر مشکلات دي خو الله پاک د رزق وعده کړی دا او دا کار خره ذاکر خان چې زمون د سوات داس یو رواج دی او زمون یو ثقافت دي سي دي چې مونږ د یو بل په غم درد کې شریک یو بالکل نو کوم یو خپل کس یو مرګره یا یو زمون په خواشه کې غریب خسړې دا مونږ پوښ چې دا مسله ده نو مونږ یو بل سره هیلپ او مدد کوو دغه وجه چې میدان ته خبره لکه نه راوځي پټه پاتې کیږي خو نه کدا سلسله دي وګد شو او دا ګرانی دي مخ په بره روانه وا نو زویم چې حالات په ډیر ګمبیر طرف ته ځي او ډیر خطرناک طرف ته ځي خودکشو مجبور دي خودکشي خو جدا ده چې پیغام یو طرف ته خو خلک باغه د امنمان مسله وراشي بالکل جی بالکل او خلک ډیر غلط طرف ته راشي خو زه د موجوده حکومت نه او ته پاکستان چې کوم زموار خلک دي هغه ته زو د دې سټیج نه دا ویم چې را په ګرانی باندې خصوصا قابو راوستل ډیر ضروری دا باقی څه بکیږي خو د ګرانی قابو کول ځکه چې زمون زو خصوصا خپل خبره چې کوم زما ټوله واسطه د غریب خلکو سره ده بالکل جی بالکل زما غم او خادي چې دنو دا د غریب خلکو سره ده زمون په دې علاقه کې د یو رواج روان شوی دی زمون په دې ټول خصوصا په سواد کې چې خلک دا خاندانونو راغونډيږي نو وای چې را زو پلانې خاندانیم زو پلانې خاندانیم نو هر سړی هغه دا پکې یو خیل دا پکې بالکل ناغوغه عجیب غونته کې خلک ورو خط تقسیمای لکه په افغانستان کې چې کمالات تیر شوي د افغانستان چې کله د دونه د غزر مخ ته کنه په دې کې زیات هغه په قومیتونو کې خلک تقسیم شوی نو چې کله هغه تقسیم شونه هغه نه امن امان مسله رااله لکه مثلا بس یو خیل له او دا غي یو کستا د بل خیل کس وي دا یو خیل پجرا ګوندا بل خیل دا غي نه خانه جنگي جوړ شو نو دا خطر تدریج تل نو دا ریواج ډیر زیات شروع شوی نو زمانه چاته پوسو کو چیرې ناظم صاحب ستا خیل تو خپل خیل وکړه غونډه ما ته خبر وکړه مرګري ما زه خبر کوم مرګري ما زما خیل خو جدي کنه اړ غټ ته دا غیر غونډول ما ته ډیر ګران دي نو ته سوکتي ما ګورو دوستا زو ګجریم زو اجامتونو چې هغه خلکو سره يم زو چې ټټوان او خره چلی دا خلکو نسب يم زو زما ما اندالي چې زه د خلکو يم د ټول نه دا ټول زما سره دي نو زو چې دا غوړو زما نو ما زما خیل ډیر غټ اما دا نور غوړ خیل نه دي جو چرته شل ګور یا ډیر ګور راغون شي زما شي ډیر غټ زما دا خو راغون راغون ما زو د خلکو نه ما اواز ما رونه دي او زما د غټ خیل چې کله ما بیا سوچ کړم دا ما ډیر غټ کار دی دا زما مطلب دا زموږ د خلکو سره واسطه ده موږ ته پته ده چې نن سبا حالات سړي نو الله دې په موږ ټول رحم وکړي او الله دې زموږ د حکومت ته مشران له عقل لاولي چې لاول په دې ګرانې باندې قابو راولي کنه زه تاسو هم چاله ډېر ګمبیر
خانه جنگي طرف ته روان دي الله د دې باوجود چې لکه دومره ګرانی ده او دومره بد حل دی خو د پی ټی آی جلسې چې وس کوي هم دنیا وتناستي نو تاسو څه خیال لرئ لکه دوی د غټي جلسې د دې وجه څه ده ډاکټر صاحب جلسه خو دې یو شی ده کنه چې تا په خپل د ویمون نن سبا زمون مطلب لري چې یو قسم لا خلق خراب دی بالکل او دار سړي دا سوچي چې ماته کبدي کې سمېلاو شي نن د حکومت کې دي نن د طاقت کې دي وزیران دي مرکزی حکومت ته صوبایي حکومت ته د دوسرا پیکیجونه دي د دنیا سره وسره دي نو دا انده پیسه دغه دي اخوایونه ستولې نه خو لکه خلک خو پاغه سوچ کړي نو دوه ته وای بل چې زوتا ته خبر کوم چې زمون دا کما جلسه چې زموږ په شموزو کې شوې ده زه بالکل کامیاب جلسه را خو زه تاسو ته چې باقي کې زموږ د شموزو نمائندګي ډېره کم وه او که زه تاسو وایم نو 3 ورځې زموږ ایم پی ایس وزیر صاحب چې دی هغه په خپل ګرځېدلی دی او په لاس ټایم کې جلسې ته 2 غنټې پاتې دی درې ته لاړو او ته خلکو ته دا ګاډي په دې ګور په جمع راشي نو په دغه ټایم کې دی په خپل تللی دی نو مطلب دا چې ډېر غټ کوشش کړی چې دا خلک دا جلسه کامیاب کی خچاله چې لار کو سپه خوله کم کم زګونو کې هغه وسولارو تاسو به ټول غلې والله سي ټول کو سه او چې چاله ټیکدار او ټیکې چاله ورکړي سره ورکړه غته تو سلور غړ تو 15 غړ راوړي او مرګري دا جلسه چې وکنه دا زمون په شموزو کې کم راځي نو دا زمون د پی کې 6 جلسه نه و دا بزوته دا پی کې 7 و په دې کې چې کوم دی پی کې 6 پی کې 5 دیر زمون د زوتا ته هم چې د تانې خلک پکیو د بټخیل او د الډن خلک پکیو د چکدری خلک پکیو د شوی کې تیاړي خلک پکیو نو زه بتاوم چې ملکن ډیویژن په 7 جلسه خو خلک ګوره اصل خبره ده چې زمو خلک د لکوټي خودغرضي پکې خوشته کنه او بل دا چې ما وخت ته وی کنه چې نن سبا حالات په دې ډګر دي خلک نو په دغه جلسې کامیابیږي سړی وایي چې د لا په اقتدار کې دی کوم د سجود جوړ شي کړي یقیني ساته ګوره زه بتاته نوکری خو چې دوه ورکې لکه د نوکری اعلان وشي لس سیټای او ډاکټر صاحب کته سوچ کړی نو چې کم ځکه دا غیغه انټرویو نو پاغه انټرویو باندې زما په خیال هغه ته زما په خیال چې لس سیټونه او هغه ته 20000 او 30000 خلک اپلای کوي نو کیږي خو دغه لسو کسانو دغه شاندالات ته نو څوک په دې ته باندې زما رول له بچتا نوکری خلک به روزګار تعلیمونه کړی دغه شان ناشتي زما رول له نوکری زما لزبي نوکری بوشه اعلان کې هغه خټول نه شي کولای نه کېدې شي دسي ها ما وتا دوی چې ارسله په یو خپل سوچ باندې راځي او ارسله دا شوکه چې رزو ته ډیر شو شمه ما ډیر کسان نو په هغه لیول جلسه خو مطلب د کارونو په حواله باندې سب پوزیشن دی زموږ د دویم ځل چې د منسٹر یو سب زموږ په علاقه کې خاص کر په سب کارونه یې سو کړل هیڅ نشته مرګري یو خبره خو کوم کنه په دې خبره خو ایران یم چې میگا پروجیکټ نشته ټیک دی جی اته کال دلته ګورنمنت کو بلکې نام کا نه کاله نام کال له خو ماته یو میگا پروجیکټ نخکاری او ګورا زه یو خبره کوم د لارې کوسې پخای باګو د کمیشن او دغه خو لارې کوسې د خبره کوم سبا د کله نه چې بلدیاتي نظام د زیولق دور دغه زموږ یادونه دي خدا غوونه د کوسې پخې او دا ټول کوسې پخې شوې او په دې په مخه دا باجره نو زوبته ته بل اوسې خبر کوم د خلکو کورن لاندې پاتې ګټ نقصان خلکو ته ملاويږي د دې کوسونه خودو پکې د کمیشن او اسیاغه شوبازي زوته ته بل یو خبر کوم جی ما یو په خپل ناظمۍ په دوران کې زمونږ د کوسچم کې د شمو زرخیلې په کوسچم کې ما یو روټ کړ تاسو بلدل یو کیلومتر دی بالکل نو ما په هغه وخت کې د آرمي په پنکړو باپې 30 लाख रुपए لګولې هغه ما ډېر چت کار کړو او زم داو چې زما کار خرچه ته والو دی چې هغه پسې وسم ما 12 کاله مخکې کړي او چې کم ځکه ما کو څه کړي نو هغه پسې جبل لاول ماته کمات شو نو زه به تاوان ورکوم بالکل نو ما دا روټ دې کړی ذکر خان تاسو به بتلې چاغو ډېر مضبوط ته جبل پسې راواله خو وس چې زه اسلام آباد ته چې زورانه منو زموږ دکانونو مخ ته دي یو تقریبا یو 10 قدمه 10 قدمه زی واپس مهاجر شو ما تاسو کو جدا سي ضرورت وای چې دا یو کنه لکه ما د دې څه ضرورت وو کدا پیسې راغسته او دای بل ځکه استعمال کړي په یو غریب له ور کړي غریب له پکې کور کړي چاله به چې تولو چینی را وړ په بل ځکه استعمال کړي چاته کو څه پیدا رسیدلی وکنه او دا لار خاصم په خوا دا لار خو په خوا په دې کې څه کم یو زغ په دې پوانم چې دې کې څه کم یو او کنه پرس کې دا غي شرط زدا لګو چې دا کمزې د کړي او د دې په خټه ګوره
نو دا پکې وران وګینې چې دا وکړو خو زه په دې د دوی بس زه نه پوهېږم چې د دوی بل څه سوچ دی د دوی ماینډ څه دي. ناظم صاحب په اخر کې راته یو خصوصي پیغام هغه خلکو لا زموږ د تحصیلي بریکوټ لا خاص کر چې یاره آینده الیکشنو کې داسې خلک سلیکټ کړي چې هغه د علاقې په کار راځي په دغه حواله باندې یو خصوصي دغه ورکوي جي ملګریا زما خو دا خیال دی چې زه خلک ایجوکیټډ خلک دی او که کم ایجوکیټډ نه دي نو ډېر پوهه خلک دی. بالکل خبره دې څه ده چې داسې خلک کامیابول پکار دي چې هغه ځان نه چې د عوام دپاره څه وکړي. عوام دپاره څه وکړي. که زه تا ته ووایم نو که تاسو سوچ وکئ لرې پسې نه ځو خو زموږ په دې سوات کې چې کوم اته MPs بالکل کامیاب شوي دي نو هغه نن عربپتیان دي او هغه د چا نه پټ پناه هم نه وځي. زه به تا ته یو خبره وکړم الحمدلله چې موږ خلک ټول یو بل پیژنو د سر نه والا خپل پورې موږ یو بل پیژنو او موږ ته یو بل د نن حالات معلوم دی د کور حالات معلوم دی چې څوک څونه په اوبو کې دی چا څه پوزیشن دی چا سره څه دي نن ټول حربتیان دي. بالکل نو دې خلکو لا پکار دی چې داسې خلک کامیاب کی چې یو خو هغه کرپشن نه کوي لاول هغه تاریخ وګورئ چې را دا کرپټ دي کدا پاک خلک دی یاره دا به زموږ په کار راشي او د ځان په کار به راشي او دا ورته هغې په بلدیاتي انتخاباتو کې کاغه د نور انتخاباتي د داسې سړي او د داسې خلکو پاک استعمالوي چې تاسو پوهیږئ چې دا سړی واقعي ایماندار دی واقعي دا خدمت کولی شي واقعي دا ستاسو حق راوړی شي او واقعي چې کوم دی خدمت ورکس ته مخکې خدمت کړي او اوس په کوي او بیا به کوي. ډیره مهرباني جی ناظم صاحب. د ناظم صاحب د خوږو خبرونه او د بهترینی خبرونه دا معلومیږي چې ناظم صاحب په خپل پیغام کې وی چې ووټ هغه چاله ورکي چې هغه واقعي د دې علاقې نه د دې وطن نه د دې ملک نه کرپشن ختم کی او دلته کې د هغه خلکو چې څوک بې وسه دي او څوک وس نه لري د هغوی په کار راشي. داسې خلکو له ووټ مه ورکوئ چې بیا پسې سبا تاسو خفئ او په داسې حالاتو کې راولي چې هغه ستاسو د برداشت نه وي. خپل کوربه ډاکټر ذاکر له اجازت ورکوي. د الله په امان.